دې څه کتاب لیکلی دی، څوک چې دا نقل نشي کولی، څوک دا په صحیح سند څه نشي ښودلی چې هغه یو کتاب لیکلی. قاعده څه نوراني قاعده یې نه ده لیکلې. حنفی بچه اما خفا بدکړم، حنفی بچه اما خفا. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو د وکټوریا اهل حدیث په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې اعتراض کړی دی او په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې بهتان تړلی چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو کتاب هم نه دی لیکلی، حتی چې امام صاحب یو نورانی قاعده هم نه دی لیکلی. خدای په خپل بیان کې دروغ وایي او دجل کوي، ځکه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې ډېر روایات داسې راغلي دي چې الفقه الاکبر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله لیکلی دی او د دې نه علاوه نور کتابونه هم علماو د هغې تصدیق کړي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله لیکلی، لکه د الفقه الاکبر په باره کې امام ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر التمیمی البغدادي د په کتاب اصول الدین کې لیکي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله الفقه الاکبر لیکلی. دغه رنګ امام فخر الاسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي په اصول البزدوي کې لیکلی چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله الفقه الاکبر دا په علم الکلام کې لیکلی دی چې په دې کې علم توحید او صفات د الله پاک په دې کتاب کې لیکلی. دغه رنګ حافظ الدین امام محمد بن شهاب بن یوسف الکردری الحنفي المعروف البزازي د په مناقب الامام الاعظم رضی الله عنه الکردری کې دا خبره لیکي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله الفقه الاکبر لیکلی دی. دغه رنګ امام کمال الدین احمد بن حسن الحنفي د په اشارات المرام کې لیکلی دی چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله الفقه الاکبر لیکلی دی. دغه رنګ ابو محمد عبدالقادر بن محمد ادریس بن محمد محمود العمري الحنفي رحمه الله الدرر الازهر في شرح الفقه الاكبر کې لیکلی دی چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله الفقه الاکبر لیکلی دی. د دې نه علاوه تر 1500 پورې د حوالې نقل کول شم چې په هغه کې علماو دا خبره لیکلی ده چې الفقه الاکبر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله لیکلی دی. دا خلا فریده د دین علاوه ستا غیر مقلدین او وکټوریا اهل حدیث او علما هم دا تصدیق کړي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فعلم الكلام کې الفقه الاکبر لیکلی دی، لکه ابو سعید محمد حسین بیټالوی په اشاعت السنه کې لیکي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله الفقه الاکبر کې دا خبره کړې ده. دغه رنګ محمد ابراهیم میر سیالکوټي غیر مقلد د په تاریخ اهل حدیث کې لیکي چې الفقه الاکبر کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا خبره لیکلې ده. دغه شان امام محمد بن سما رحمه الله فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل تصانیفو کې د 70,000 نه سوا احادیث لیکلي، او بل روایت کې فرمایي چې کتاب الاثار امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د 40,000 احادیثونه منتخب کړي دي او کتاب الاثار امام صاحب لیکلي دي. دینه دا خبره معلومه شو چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کتابونه لیکلي دي. دینه علاوه نور هم ډیر کتابونه تر شلو پورې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله لیکلي دي. خو د وکټوریا اهل حدیث په خپل کلیپ کې د معتزلو نه د اعتراض را نقل کړو په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله باندې کړی دی.